جاوید احمد غامدی دا یو داسې سړی دی چې په دې زمانہ کې مسلمانان گمراه کوي. لکه د نن نه څه وخت مخکې یو سړی تیر شوی مرزا غلام احمد قادیانی ایرانی بهاءالله، دا یو سړی تیر شوی دی، د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. د به په ګوړه کې خلکو له زهر ورکول او خلک په ګمراه کو. بیا یو دویم سړی پیدا شو محمد جون پوری، د ځان یو فرقه جوړه کړې وه مهدویه. د به په هغه زمانه کې خلک ګمراه کو، مسلمانان له په ګوړه کې زهر ورکول او د اسلام به په یو داسې طریقه باندې پیش کو چې خلکو به وایي چې او دا دې ټیک مسله کې، لیکن اصل کې به هغه خلک ګمراه کو. بل یو دی بس یو بل سړی تیر شوی و په کوټري کې ګوهرشاه، د به هم خلک ګمراه کو. دا د غلام احمد قادیانی نسل. په لاهور کې یو پیدا شو یوسف کذاب چې یو دام د غلام احمد قادیانی الوادو، د داغه نظریه خلکو ته پیش کوله. بیا یو داغه نه وروسته یو بل پیدا شو په پینډای کې، داغه نوم زید زمان عرف زید حامد. د به هم خلکو له په ګوړه کې زهر ورکول او خلک په ګمراه کو. نن سبا یو بل پیدا شوی دی جاوید احمد غامدی یا غامیدی، په ملیشا کې ناست دی او خلک گمراه کوي. نن سبا ملیشا کې دی. نو دې مسلمانان له داسې زهر ورکوي چې غلام احمد قادیانی په هغه وخت کې څوک گمراه کړی دی، د اوسه پورې ایمان نه دی ترلاسه کړی، داسې خلک یې تیار کړی دی. جاوید احمد غامدی چې دی دی نن سبا چې دی څه کوي، ناست دی په ملیشا کې او خلکو ته د دین دعوت ورکوي. په خپله که دې ولید هم نو تا ته پته ولګي چې دا یو شی ګمراه دی. دی د پاکستان نه راغی لاهور ته، په لاهور کې د جماعت اسلامي سره شمولیت وکړو. جماعت اسلامي سره شمولیت وکړو نو په هغې کې چې د وکتل نو د وی چې یاره زما را کار دلته په دې کې نه چلیږي، د چې څه غوښته هغه ترلاسه نه شو. د بیا یو کس سره ځان له مشر جوړ کو، امین احسن اصلاحي ځان له مشر جوړ کو، هغه خپل پیشوا وګرځو او دعوی دا وکړه چې قرآن، سنت، اجماع، من، زکات، رجم، حج او نزول عیسی او نزول مهدی د دې نه انکار وکړه. ډیرو مسایلو نه د انکار کړی دی. نن یو مسله نه دا وایو او خلکو له دا سوچ جوړ کو چې ګوره دا قرآن او حدیث هغه 1400 سال نه چې را روان دي 1500 نه، نو که چرته هغه پرېښودلی شي او اوس د دې خپل یو خلاصه راوباسلی شي او خپل خلک بیانوي نو دا به ټیک او جایز وي. د په خپل یو کتاب مقامات صفحه نمبر 138 کې ولیکل، د دې یو کتاب دی مقامات صفحه نمبر 138، په هغې کې ولیکل چې ګیره پرېښودل نه سنت دی او نه واجب دی نه فرض دی. د دې نه انکار وکړو. د خپل یو کتاب دی مقامات، نورم ډیر شي دی یو دار، په هغې کې د ګیرې نه انکار وکړو. هلکه مونږ وایو ګیره لاول د قرآن نه ثابت ده، ګیره پرېښودل. لکه موسی علیه السلام چې کله د کوی تور نه راغی، هارون علیه السلام سره چې مخامخ شو، نو دلته سامری چې دی سامری هغه خلک گمراه کړی او د سامری نوم موسی دی. سامری خلک گمراه کړی نو موسی علیه السلام خپل ورور هغه د ګیرې نه راټینګ کو، د سر نه و سټې وله تاو چې پلانکې تا نه کتل دا خلک سمې لار ته نه راړو چې دوی د نه ګمراه شو. ماهې ته به راشي هغې وضاحت، لیکن ګیره صرف خبره په دې هغه ورته د مور بچی ما پرېږده خلک را باندې مه خوشحاله او دشمنان. یو د هغې ځای نه مونږ وایو چې د ټولو پیغمبرانو ګیره وه، لکه هارون علیه السلام هم ګیره وه. دویم مونږ دا وایو ته هم منکر حدیث یې، جاوید احمد غامدی یا غامیدی دا سړی منکر حدیث دی. که چېرته دې منکر حدیث نه وي نو د نبی علیه السلام د دې حدیث په بیا ته څه مطلب راوباسې چې نبی علیه السلام وایي
خالف المشرکین اوفر اللها وقف الشوارب تاسو د مشرکانو نه مخالفت وکای ګری وګدې کې او بریتان لړن کای ته بر دې بیا سمانه د دین معلومیږي چې سړی ته منکر حدیث دا سړی چې د دن ځان متاثر کوا کچرتا په کالج او یونیورسيټي کې مضامین پڑھاویږي مضامین ورلا وګورا پڑھاوي کا زده کا لیکن د دې لپاره چې د دې کفریا عقیده ماته معلوم شي د دې لپاره وګورا چې زما په مضامینو کې دا یو مضمون کمپلسری دی پدې کې وځي امتحان ورکوما دا غي لپاره دیو کا ته پیپر دی پکې ورکونو مونږ وایو چې دا خیر د کافر کېږي نه لیکن کتا د عقیده وکړه او د په عقیده باندې د ایمان راوړه غری تسلیم کړه څنګه چې جاوید احمد غامدی کافر منکر حدیث ته دغه څه ته کافر منکر حدیث دا خبره زکه کومه څومره چې یونیورسيټي والدي او کالجونو والدي ټول خلک د دې سړی نه متاثر دي نو ما دا خبره کړې و بل ورځنی درس کې چې د با یو عقیده او یو کار به د رالو روزانه به وایو چې دا خبره غلطه را په پلان کې کتاب په پلان کې ځای کې لیکلي دا خبره غلطه را قرآن او د حدیث خلاف ته په پلان کې کتاب کې لیکلي نن مونږه صرف یو حواله پیش کړه د مقامات د صفحه نمبر 138 چې دا ګیره نه انکار کړی د ګیره نه سنت ته نه واجب ده لہذا ګیره د ټولو انبیاو سنت ته او د وس اجماع په دې باندې چې ګیره پرې خودل د موټی نه سیوا دا واجب دي او دا سړی د دې نه منکر دی ان شاء الله یو ابتدا شو ورپسې به دا روزانه به یو کلاس د داخلو چې تاسو به پوهیږئ